صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ټول صحابه کرامو له الله کم مقام ورکړی دی او په موږ باندې د هغې کم تکریم او کم تعظیم او کم احترام فرض دی او د هغې باره کې به خبره کوو او خاص کر د توهین صحابه چې د هغې په باره کې په دې تیرو ورځو کې زمونږ په قومي اسمبلی کې بل هم پاس شو د توهین صحابه په نوم باندې او دا بل پاس شو د پاکستان د قومي اسمبلی نه چې کچا د صحابه کرامو او د نبی علیہ السلام د ملګرو د صحابه توهین تنقیس حتی کو غلط یاد کړل په بد باندې یاد کړل ناوی ته به باقاعده سزا ملاویږي نو د دغه بل په مخالفت کې خاص کر شیعگانو ډېر زیات بڑا چڑھا کر په دې بل باندې حمله وکړله او خاص کر چا چې پیش کړی حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب چې موږ ورته سلام پیش کوو الله رب العالمین د هغه نه کار واغستو دا په ثواب کې الله د چا بس قسمت وږي او بل ورځ هغه یو شیعه دی علامه شهریار په نوم باندې شهریار رضا عابدی په نوم باندې د شیعګانو یو ډېر لوی مقرر دی او شپه ورځ په دې فیسبوکونو باندې لګیا یو د شیعه مذهب تشهیر کوي او د هغې خدمت کوي نو هغه داسې یو پیغور شانې مولا ورکړی دی چې دا یو غیر معروف سړی دی او یو متنازع بیل قومي اسمبلی ته راوړو او غیر ضروري کار یې وکړو یعنی هغه د شیعګانو په زړه کې دا خبره وراچوي چې د دې بل هم اهمیت نشته او د دې سړي هم اهمیت نشته دی په دې غرض باندې په دې جمعه کې به انشاءالله موږ دا مسله بیان کو چې د دې خبرې څومره اهمیت دی او دا څومره لوی کار الحمدلله د الله په فضل باندې د پاکستان په قومي اسمبلی کې وشو هغه مشهور واقعه د حضرت ماعز رضی الله عنه د هغه نه چېرته لږه غلطي شوې وه غلطي ته وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی او نبی علیہ السلام ته وایي طهرني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پاک کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخبل طرف ته واړو بیا وایي ما پاک کا مخې ته بل طرف ته واړو سلور ځل ما پاک کا ځکه قیامت د سزا نه یریږم دا تقوا وګڼه یو زنانه د غامیدیه په نوم باندې د هغې نه داسې غلطي شوې وه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ما پاکه که زما نه غلطي شوې ده ګناه رانه شوې ده پاکه مې کا دې ته یروي که نه دا د زړه په لحاظ باندې پاکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هغه غلطۍ ته وکتل نو په هغه غلطۍ کې رجم او په کاڼو باندې ویشتلو او دا زنانه چې وه دا پریګننټ وه حامله وه په خېټه باندې بچی و ظلم خو نه کوو که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ظالم نه و نن خو معاشره د ظلم نه ولډکه ده موږ دین نه دی یاد کړی دا تاسو به خبرې پرون بل پرون ول رباط کې چا څوک ښځه په تبرګو باندې والده وجلې ده په دې وډیګرام کې هغه د میدان هغه هلک چا په ګاډي نه راکوز کو ویوشتو دا ولې دا موږ دین نه دی یاد کړی موږ ظلم نه پېژنو ظلم څه ته ویلی کې نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته ګوره رسول الله مبارک چې کله وکتل چې په دې غلطۍ کې رجم دی نو که دا ښځه په کاڼو باندې ویشتلی کېږي په دې خېټه کې بېګناه ماشوم دی ده خو ګناه نه ده کړې ورته ویلي سې وکړه خورۍ ته لاړه شه او چې دا ماشوم کله پیدا شو او ستا د خېټې نه ماشوم لرې شو بیا به تاله سزا درکړو منګه زنانه چې لاړله ابرها قلوبا د الله نه یېرېږي داسې نه کوي چې بس یې پر دره باندې راواغوښتله اگر چې محدثینو دام لیکلي دي چې د نبي علیہ السلام غرض دا و چې زه توبه وباسه الله به خیر کړي توبه وباسه خو په دې د الله یره دومره غالبه ده چې ماشوم کله پیدا شو نو دغه ده چې زنانه بیماره راغله او نبي علیہ السلام ته د الله رسوله ماشوم شوی دی ما له سزا راکړه ابرها قلوبا دا دی ماشوم شوی دی داسې خلکو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سوچ کوي چې اوس خو ټیک د ماشوم د خېټې نه جدا شو خو دا ماشوم خو 2 کاله د مور پیو ته محتاج دی نو که دا مور اوس مړه شي دې ماشوم له پیسو ورکوي نو دا رسول الله ته لاړه واپس لاړه شه او دې ماشوم له پی ورکوه حتی چې دا ماشوم کله په خپله د خوراک جوګه شي چې زه پوه شم چې ستا نه بغیر د ماشوم ژوندی پاتې کیدی شي هله به تاله سزا درکومه دا زنانه چې لاړله نو زر کوشش کوي چې دا په خوراک راواړئ یو څو میاشتې پس بیرته راغله او دا ماشوم یې په غېږ کې دی او په لاس کې وله ډوډۍ ورکړې ده ډوډۍ په لاس کې ورکړې ده چې نبي علیہ السلام وویني د الله رسوله ماشوم د خوراک جوګه دی په لاس کې ډوډۍ ټوکړه ده ماله سزا راکړه د هغې نه پس نبي علیہ الصلوۃ والسلام د هغې نه ماشوم واغستو او صحابو ته ویل چې سزا وله ورکوي
عبد الله بن مسعود ابرها قلوبا دا سه ځان جوړول غواړي زړه باندې مهنت پکار. رسول الله فرمایي چې الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار په دې بدن کې ټوټه ده چې دا روغ ټول بدن بروغي، چې دا ورانه شو ټول بدن بوراني. خبردار دا زړه دې ګوره، زړه باندې مهنت وکړي. من الله دې خیر کې من کوشش ټول دغه دې چې بس په ظاهر باندې من ډېر مهنت کوو، ډېر زیات مهنت کوو، خو باطن زمون ډېر ګنده دی. نیکان صالحان زمون په ډېر ښه ګماني، خو چې کله ګورې نو مال حرام، آمدن حرام، کسب حرام، روزګار د حرامو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کنه دعاګانې نه قبليږي، دعاګانې نه قبليږي. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي چې صحابه ناس یو ذکر الرجل، نبی علیہ السلام د یو سړي ذکر وکړو. یاد ساتي دعاګانې خلکو څنګه کولې. ذکر الرجل د یو سړي تذکره وکړه. اشعث اغبر، اشعث هغه چاته وایي چې ویښته ګډ وړي، ګمنځ پکې نه والی، اوږد سفر یې کړی دی او دا دوړې په دې ویښتو کې نښتې. اشعث ببر سره دی. اغبر مطلب دا چې په دې دوړو کې خړ پړ دی. یمد یدیه الی السماء، او دعا داسې نه کوي چې ځان یې برابر کړی دعا کوي. ګډ وډ دی، خړ پړ دی، او لاسونه اسمان ته اوچت کړي، داسې اوچت کړي دي. دې ته الحاح الدعا وایي. او سوي یا رب یا رب یا رب، الله ته چغي وای اے ربا اے ربا اے ربا، چغي الله ته په دې حالت کې. په داسې حال کې بالفرض که ماو تعالی څوک راغی که نه چې داسې ګډ وډي او ماو ته چغي وایي، ماو ته ول هر څه ورکړي او دا الله ته نارې وهي، چغي وایي. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مطعمه حرام، خوراک به د حرام وي، ومشربه حرام، سکاک به د حرام وي، وملبسه حرام، د جامې به د حرام وي، وغذي بالحرام، په دې خېټه کې ورته غذام د حرامو ملاو شوی ده. رسول الله فرمایي ځان دې مړ کړي، خو فانا یستجاب له، دا سوال به څنګه قبول شي؟ سوچ وکړئ دې خبرې ته نو. فانا یستجاب له، څنګه به سوال قبليږي؟ په دې وجه باندې د سوال د قبلېدو دپاره لومبی شرط دا دی، لومبی شرط چې دنده د خېټه به موږ پاکو، او په دې بدن د پاسه به حرام نه، خېټه بدن نه ده، دا به د حرامو نه ډکه. دعاګانې نه قبلېږي. نن حالات دي ورځ په ورځ باندې ګراني را روانه ده، اوړه کوم حد ته ورسېدل، وریجې کوم حد ته ورسېدلې، دوایانې کوم حد ته ورسېدلې. ټول خلک دعاګانې کوو، په حرمینو کې دعاګانې کېږي، نه قبلېږي، ځکه چې موږ په زړه محنت پرېښی دی. نو عبدالله بن مسعود وایي د صحابیو صفت دا و چې ابرها قلوبا، زړونه ډېر زیات د الله نه یېرېدونکي وو. الله یې دا صفت په موتا کې را پیدا کړي چې موږ په خپل زړه باندې محنت شروع کړو، په زړه باندې. دویم نمبر عبدالله بن مسعود صرف صفت بیانوي، اقلها تکلفا، اقلها تکلفا، كانوا اقلها تکلفا، ډیر زیات کم تکلفات والا خلکو، کم تکلفات والا. تکلفات پکې نو، تکلف پیژنئ تاسو، یو تکلیف دی بل تکلف دی. نو تکلیف او تکلف کې فرق دی. عربی ګرامر والا مولیان طالبان په دې ټکو پوهیږي. تکلیف من باب تفعیل او تکلف باب تفاعل. په دې باب تفاعل کې د تکلف معنا هم پرته وي، یعنی تکلف دا معنا ده چې یو سړی یو شان دی نو هغه شان ځان جوړوي، دې ته ویل کېږي تکلف. بناوټي چې ته موږ وایو بناوټي. اقلها تکلفا معنا دا د صحابه کرامو کې بناوټ نه و چې څنګه دن نو هغه شانې بهارو، څنګه چې بهارو هغه شان دن نو. دروغ به نه ویل چې سبا شیو عقب ویل. منګه خو ګوره د ساري مونځ الله دې ټولو ته معافي وکړي، موږ به د ساري مونځ هم نه کړی، خو چې کینو یره چې بېګا د شپې 3 بجې چې راپاڅېدم که نه اودس مې کوو، به ګرمې نه وي، به یخ اوبو باندې خوج اودس الله توفیق راکړو، او دا خپل عبادت به په خلکو باندې خرڅو چې خلک راته نه کوي. نو ته خو سار په مانځه کې نه وې، څنګه به تا تهجد کړي؟ موږ هم دې سادهګان یاره پلانر دی، تهجد ګزار دی او تهجدو ته پاسېږي، تهجدو ته داسې بالمازه پاسېږي. ناقلها تکلفا، صحابه کرام تکلفات نو، بناوټیان نو، سیده ساده خلک وو، سیده ساده خلک. دې تکلفاتو خلک توبه برباد کړل، تکلفاتو توبه برباد کړل. او هغه تکلفات یو تکلف د اخلاص ضد دی چې هر کار د الله د رضا لپاره نه بلکې د غیر الله لپاره یې کوو. منګه د دې لپاره کوو چې بل څوک پې خوشحاله الله پې نه خوشحاله، په مونځ باندې الله نه خوشحاله، په ذکر باندې الله نه خوشحاله، هر څه موږ داسې دي بناوټیان. نو صحابه کرامو کې بناوټ نه و، اخلاص پکې و، د تقوا نه ډک او هر څه ښکاره و، هر څه ښکاره و. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته هغوی تربیت کړی و. اقلها تکلفا، تکلفات پکې نو موږ تکلفات په
په ودونو کې تکلفات، په خیراتونو کې تکلفات، او تکلفات الله دې معافي وکړي. دا د رجب دا میاشت کله رانږدې شي، دا رجب دا میاشت بلکې جمعه الاخرى مدرسو دا سالانه دستاربندیانی، مدرسو سالانه دستاربندیانی زنیم چې مونږ لیکړي مونږ بم کول داسي پروس کال پورې مونږ هم کړی دي. زاول ځان یادوما اوسکل تقریبا دا 15 14 ورځ د چې بعض خلکو بده لسیردونه وکړل او توجه را پیدا کړله. زه دا خبره محتممانو ته کومه د مدرسو او د مدرسو ناظمانو ته کومه او خاص کر د مدرسو د باجیګانو ته او ناظماتو ته کومه چې د ختم بخاری تقریب، د ختم قرآن تقریب، د تفسیر تقریب دا غي نه منګه ودونه جوړ کړی دي. بالکل ودونه دي. په خوا به داسې وه چې کله به د جنۍ واده و نو هغې لپاره به خلکو ساړي ماړي جوړه کړله او څادر به وله جوړ کو. اوس یو مدرسه ګوره نه یم، ټولو مدرسو دا حال دی چې کله فاضل فارغېږي د هغه ځان له جامې دي، ځان له پټکی دی، ځان له ګاون جوړ کړی دی، ځان له هغه یو قبه جوړه کړې ده او هغه چې کله را فارغ شي خلکو د رسولو په تعداد کې ولاړ دي او غاړې ته له هارونه وراچوي. نو دا طریقه ټیک طریقه نه ده. پروس کال د کراچۍ یو عالم دی مفتی تقي عثماني سے په دې باندې خبره کړې وه، وایي زما څه یره ده چې دې شي نه بدعات جوړېدونکي دي. هغه یره نه، یقین و هغه خبره پوره نه وکړې. موږ پوره وایو دا خبره جوړ شوې ده د دې نه خبره. زه دا هم نه ویم بعضې خلک وایي چېرې مولیانو تاسو هم داسې تنګ نظره یې چې د چا باندې خوشحالي اړو پیرزو کېږي نو سړی خوشحاله دی، نه خوشحالي به پیرزو کېږي. خو ټیک د بلفرض د حاجي صاحب زوی دی نو هغه به خپل بچي له سیرم اغوستی شي، جامې به هم اغوستی شي، شیرواني به هم اغوستی شي. خو په دې مدرسو کې اکثر د غریبانانو خلکو بچي سبق وایي، اکثر پکې د غریبانو خلکو بچي سبق وایي. نو چې د هغه کلاس پیلو دی او هغه په 3000 باندې په 4000 باندې ځان له څادر اغوستی شي، دا غریب به هم غواړي. نو ما داسې اورېدلې، ځکه دا خبره کومه ما داسې اورېدلې دي چې باقاعده بعضې والدینو مدرسو ته شکایات راولېږل چې یاره ستاسو د دې پروګراماتو د لاسه موږ ته تکلیف دی، موږ له قرضونه وکړل. ما اورېدلي دي چې بعضې خلکو له خپل څاروي خرڅ کړي دي، مور د خپل لور د ختم بخاري دپاره، پلار د خپل بچي د ختم بخاري دپاره غوا یا بیزه یې چلې او ګډه خرڅه کړې ده. نو دا پروګرامات څه شو؟ دا تکلفات نه دي. او دا شی تقریبا موږ په 2007 کې چې فارغ شوو نو داسې ودونه په هغه زمانه کې نه و. دا تقریبا 3-4 کاله وشول دا تقریبات شروع دي. نو محتمینو هم داسې پکار دي، خاص کر د بناتو مدرسو له داسې پکار دي چې دې شي روکتام په طریقه باندې. خیر دی یو ګل مل واچوي او نوي جامې واچولي داسې ګناه خبره نه ده، خو لږ په دې شي باندې کنټرول پکار دی. تکلفات ډېر زیات شو، یو طرف ته ګراني او بل طرف ته دا تکلفات. نو یو خدا چې او بله به زما څه بله یره دا ده، ګورئ زما څه د خپل عمل یره ډېره زیاته ده، تاسو به شاید زمانه ډېر بهتر یې. خو زه دا خبره کوم په دې پروګراماتو کې مشکل راغی چې مدرسو د یو بل سره مقابلې شروع کړلې. به دې کې مقابلې ستاسو پروګرام درونو زموږ دا کمزوری و، زموږ دا ښه ستاسو دا کمزوری و، په هغې کې خلک لږ په دې کې ډېر و. نو دا کثرت او دا خپل ځان زیات شو کول په دې کې د دنیا په لحاظ به خیر یقینا نه ګورئ، بالکل پکې وي محتمم صاحب او شیخ صاحب پکې نوم وګټي، خو د آخرت په لحاظ پکې ګوره خیر بیا نشته دی. نو صحابه کرامو کې داسې ژوندونه اقلها تکلفا، بالکل بې تکلفه خلکو بناوټیان نه و. او دریم صفت پکې عبدالله بن مسعود فرمایي دا و چې اعمقها علما، جوړ علم و، استدلالي علم لرو هغوی. جوړ علم څه ته وایي؟ جوړ علم دې ته وایي کم از کم چې دا کم سند ولور کې په دې ختم بخاري باندې په دې عربي خو پوهېږي که نه. مسله خدا ده که نن سبا که د یونیورسټۍ نه یوازې د مدرسو نه ګورئ، که د یونیورسټۍ نه یو ډیګري هولډر کله فارغ شي او هغه ته وایي دا ډیګري ما ته تیریډ آوټ که دا راته ووایه، هغه له انګریزي نه ورځي. او داسې مولیان هم پکې را فارغ شول چې کله ورته دا سند راته ووایه هغه سند له نه ورځي. نو دا علم شو. علم دې ته وایي چې سړی الله وپېژني، رسول وپېژني، آخرت وپېژني، قبر وپېژني، حلال حرامو کې تمیز وکړي. که سبا بالفرض مدرسې محتممي چې حلال حرام پکې پیژني، که سبا د خلکو تربیت کوي چې دین ورته معلومي. نو دا صفتونه په صحابه کرامو کې وو، دومره ښکلي صفتونه دا په صحابه کرامو کې وو. ځکه عبدالله بن مسعود فرمایي اختارهم الله لصحبت نبیه، الله د خپل پیغمبر د صحبت او د ملګرتیا لپاره د هغې انتخاب وکړو، منتخب یې کړل. الله ولې وکتل د دې خلکو انتخاب یې وکړو چې زما د پیغمبر ملګرتیا وکړئ تاسو. اختارهم الله لصحبت نبیه، د خپل پیغمبر د صحبت لپاره د هغې انتخاب وکړو. او دویم ولې اقامت دینه، او د خپل دین د اقامت لپاره چې دا خلک به دین قایموي، دا خلک به دین قایموي. سوچ وکړئ که نه، نن یوازې پاکستان او په ټولو دنیا کې
بشمول پاکستان اسلامی حرکات اسلامی تحریکات څومره زیات شول نن د دین اقامت نه کیږي. ولې؟ ځکه د اقامت دین د پاره چې د کم کارکون ضرورت دی دا صفتونه باغی کې نشته. تکلفات زموږ د ټول زیات دي، د ریاکاری نه ډک یو، علم را سره نشته دی او د هغې سره سره تقوا په زړه کې نشته، نو چې دا صفتونه په چا کې نه وي د هغوی په لاس باندې الله د دین اقامت نه کوي. لہذا په ځان باندې محنت راځي چې موږ شروع کړو که موږ غواړو چې زموږ په لاسو باندې دی الله دین قایم کړي، دا صفتونه په ځان کې موږ به را پیدا کوو. دا صفتونه پیدا کول پکار دي. اختارهم الله لصحبت نبیه ولاقامت دینه، دا د صحابه کرامو مقام دی. او احادیث خو په دې باب کې دومره زیات نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صحابه کرام داسې خلق دی که یو طرف ته یو صحابي 1 کیلو عمل وکي 1 کیلو او بل طرف ته یو غیر صحابي دی هغه د احد د غرم را عمل وکي دا نه برابرېږي، ځکه د چې په کوم نیت باندې کړی دی، په کوم وخت کې کړی دی، په کومه طریقه باندې کړی دی، د تام خلک نه رسېږي. ډېر عظیم خلک دی، زموږ سره ډېر لوی احسانات کړي دي، موږ ته دین را رسولی دی، موږ ته قرآن را رسولی دی، موږ ته احادیث را رسولي دي، موږ ته د نبي علیه السلام اخلاق را رسولي دي، د رسول الله سیرت سنت را رسولی دی. صحابه کرامو خو زموږ سره دا احسان هم کړی، دا احسان چې رسول الله به په سبزو کې کدو خو او د نبی علیه السلام به خوږ شی خو د نبی علیه السلام په جامو کې سپینې خوښې وي، د نبی علیه صلات وسلام په غوښه کې ولې خو د نبی علیه صلات وسلام پلانې شی خو موږ ته خو دا هم صحابه کرام ویلي دي. دومره عظیم احسانات زما استاد سره دي. په دې وجه باندې اخري خبره کومه ما مخکې مې ویلو او دا خبره زه کوم مزیم چې د دې سوشل میډیا په ترو باندې دا خبره ورسېږي د خلکو غوږونو ته چې ابل ورځې د مولانا عبدالاکبر چترالی سے پلاسو دعا ورته وکړي. زم دا کم کار چې د پاکستان په 88 کال کې چانو کړی هغه مولانا عبدالاکبر چترالی سے موږ سلام پیش کوو. هیڅ قسم بغیر څه د سیاسي وابستګۍ نه چې الله تعالی هغه کم عزت ورکو او د صحابه کرامو په ناموس باندې هغه په قومي اسمبلی کې بل پیش کو او الله رب العالمین او بیا هغه نور چې کم په دې پارلیمنت کې څوک کم ناستي دا کریډ موږ هغه میوازنه ورکو څوک ممبران چې پکې ناستو ټول راولګېدل او دا خبر بالکل ټیک ده چې صحابو ته څوک کنځلې نه کوي، بدره دې ورته نه توهین به څوک نه کوي، مذاق به څوک نه وړاوي او د هغوی د عظمت او د هغوی د احترام بل پاس شو. ټول خلک په خوشاله وو، ټول خلک د پاکستان باغې خوشاله وو. یو طبقه داسې وه چې شیعګان بدبخته خلک هغوی په دې باندې راپاڅېدل او ټول شیعګان یو نه. ما مخکې د هغه یو مردار نوم واغستو علامه شهریار په نوم باندې چې هغه ډېر بکواس کړی دا خبر د اورېدو نه دي او هغه دومره ګډې وډې ویلې او هغه ویل چې دا بل متنازع بل دی. ولې متنازع بل دی؟ په دې کې د چا اختلاف دی؟ ولې متنازع دی؟ متنازع بل خو هغې ته وشي یو شی پکې غلطي، په دې کې څه شی غلط دی؟ په دې کې دا خبره ده د صحابه کرامو عزت به کو، په دې کې کومه خبره غلطه ده؟ په دې کې څه متنازع دي؟ او دا د پاکستان اسمبلی متنازع بل پیش کو او پاسې کو او بیا وایي چې د دې بل په شا باندې یو غیر معروف سړی دی او هغې راوستو او دا نور خلک یې په شا ودرېدل. غیر معروف نه دی، غیر معروف نه دی، د یو لوی اسلامي تحریک سره د هغه وابستګي ده. د جماعت اسلامي په ټیکټ باندې اسمبلی ممبر دی او زموږ د دې چترال د علاقې سړی دی. ولې غیر معروف دی؟ عالم دی، پېښور کې مدرسه ده، جامع عربیه حدیقة العلوم په نوم د هغه غټ دارالعلوم دی، د زرګونو په تعداد اوس طالبان سبقونه وایي. څنګه غیر معروف سړی دی؟ او هغه دا بیل پیش کو پاسې کو. نو شیعګان او دا ځکه وایم چې عام طور باندې ډېر خلک دا څیزونه اوري نو هغه کله کله کنفیوز شي چې دا خلک خو بل بل څه وایي. اصل کې دا د صحابه کرامو سره او د پیغمبر د دین سره کومه دښمني ده نو هغه راوچت شو. ظاهره خبره ده چې کله په خوږ ځای باندې د چاغ پک دی خو چغې به وایي که نه. دوی چې کوم په پاکستان کې کوم فرقواریت خورول غوښتل او په دې نوم باندې دا صحابي دی او دا صحابي نه دی او په خپله خوښه باندې دا بدبخته په خپله خوښه خلکو له د صحابي او د غیر صحابي نوم ورکوي. موږ ته خو ستاسو ایمان معلوم دی که نه چې کله تاسو لاړ شئ مدینې ته نو مدینه کې تاسو د نبي علیه صلات وسلام روضې ته سلام نه شئ کولی. تاسو به شیعګان کتلي دا په بابو سلام نه ورځي بلکې بار تاویږي. ولې؟ د رسول الله په خوا کې 2 یاران پراته دي، ابوبکر او عمر په هغوی سلام نه کوي، سلام پې نه کوي. په دې وجه باندې بهر نه په نبي علیه صلات وسلام سلام وایي. په دې موږ په دې خوشحاله یو او موږ د پاکستان د اسمبلی د ټولو ممبرانو مشکور یو. زم د هر یو ممبر مشکور، د هغوی عملونه خپل عملي خو د دې صحابه کرامو د ناموس او د هغې د عزت چې کوم بل پاس شو نو ما ورته به د دعاګانې کوو چې چا هم د دې په حق کې رایې ورکړل د کوم یو ممبر دی او د کومې پارټۍ سره تعلق دی الله یې د هغه په ژوند کې برکت واچوي او دا د الله د هغوی د جنت د تلو ذریعه وګرځوي چې دا د کمال کار یې وکړو. دا زما امید دی انشاءالله، زما یقین دی چې چا هم په حق کې رایې ورکړې ده الله تعالی به جنت ورکړی. دا سورکوټي خبره نه ده، ډېره ګرانه خبره ده. دا یو قسم د وسپنې نیچې چل دی، دا دوی ته پته وه دا مزاحمت به راځي. یوازې پاکستان کې هم نه
په عالمي دنیا کې ایران دې زمونږ په گاوند کې، عراق دې زمونږ سره ډېر لوی دنیا د اسلامي دنیا او د هغې نه مزاحمت خلکو ته پته وه، خو د هغې باوجود الحمدلله پاکستان زم ټول پاکستان زمونږ پاکستان خلک په غلطه باندې یادوي، یاره پاکستان کې غله دي او ډاکوان دي او دا دي، زم دا هر څه په خپل ځای باندې دا ټول پیغورونه موږ ته قبول دي، خو چې د پاکستان اسمبلی د صحابه کرامو عزت وګټو او د هغې ناموس یې وګټو، بس دا ډېر موږ ورته سلام پیش کوو په دې باندې. الله دې د عمل د هغوی نه قبول کړي.